چینچه والا را روانو زما د ورور ورته ویل چې ټکس راکړه. زما د ورور ټکس راټولو، زما په ورور یې مانه ډایرکټ ټس کړی. دا خبره به د 100 روپو د ټکس وستا په خیل یار چې دا خو ورسره هم پته لګي 500 روپو خبره شي زه کورونه وران شو دوه درې کور نو شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او د بدقسمتۍ نه بیا د یو غم موقع ده. دا وخت موجود یم ضلع 400 کې په سټیشن کورونو کې او 2 ورځې مخکې په سبزي منډۍ کې د ټیکس په مسله باندې زبانی تکرار نه خبره ډزو ته لاړه او بیا په دغه کې له یو طرفه د یو کوره د 2 وروڼو جنازې اوچتې شوې او بل طرف ته هم یو تنکۍ ورژېدلو. په دغه ځوانۍ باندې خاورې واوړېدلې. بنیادي مقصد مې په دې کې دا دی چې خبره به یا د 50 روپو او یا به د 100 روپو وه او په 2 خاندانونو باندې قیمتونه راوغورځېدل. د دردونو د تکلیفونو یو نه ختمېدونکې سلسله شاته پاتې شوه. پښتنو کله به د امن لار خپلو، د بدامنۍ نه به کله د پښتون قام نفرت پیدا کیږي. دا وخت دغه چې کم الک وجلې شوی دی دغه رور ما سره موجود دی، دغه نور خاندان موجود دی. دوی خبرې ستاسو مخې ته راوړم. څنګه ګلابه ستاسو نوم دی؟ عیسی. دا چې وفات شوی ستا رور دی د ده څه نوم و؟ عمر حیات نوم یې و. د ده څونه عمر و؟ د ده 22-23 کال. 22-23 سال عمر یې و که نه؟ واده م ورله کړی و؟ ښه بچي شته؟ بچي نشته. بچي نشته دی. ستا مورکۍ ژوندی ده؟ زما مورکۍ نه ده، وفات شوې ده. ښه والد صاحب دې ژوندی دی؟ والد صاحب ژوندی دی. صحیح ده صحیح ده. ښه څه تا ته څه معلومات شته څه واقع شوې ده؟ جی زما د ورور پارکینګ ټکس راټولو په منډۍ کې. جی دا چینچه والا را روانو، زما د ورور ورته ویل چې ټکس راکړه. ده ورته ویل چې زه بدماش یم خو ما نه اخیستې شي واله. زما د ورور والا هسې داسې کړل هغه نه ټوپۍ پرېوته. نو زما د ورور له شلق ورکولې ګریوان ته ولا لاس واچو. نو جی مونږ ته دا رور را دې خوا کو او خبې پر موقع باندې او جی زه هم په دغه موقع باندې مونږ ته دا خپل رور را دې خوا کو جی او دې بیا هم نه کارېدو. زمونږ دا ماما جي ته ډېر زیات منتونه وکړل. زما یو تره دی او ورته ډېر زیات منتونه وکړل چې خیر دی. تاسو ورته څه ویل؟ ملت کې مو ورته څه ویل؟ چې جی خیر دی بس دا یو منټ کار دی. د منت زاري م ورته کړی دی چې جی له یو منټ نه حوصله واخله، الله پاک په دا خبره سیټ کړي. منت زه داسې کوم زه هغسې کوم جي. هغه کسانو ته رینګ وکړو چې ښه برابر راشئ. اورې جي مونږ بیا زمونږ دا مشران بیا هم ورغل، منت زارې ورته کول خو بیا هم نه منې کېدو. لکه باریک کسان هم ورغلي د منډۍ چې نور کوم کسان ورته وایي خیر دی ځئ، هغوی نه تلل جي. دې کې دا ټول راغل هغه کوم کسان چې راغل جي. زما د ورور ټکس راټولو، زما په ورور یې مانه ډایرکټ ټس کړی دی. بعد دغې نه ستا ورور راوغورځېدلو؟ زما ورور راوغورځېدو. صحیح ده. څنګه لې ته به راته څه وایې؟ یاره زه خو ورته دا وایم چې دغې هلکانو ته دا وایم چې تاسو دا غلطي نه وه کړې که نه. تاسو منډۍ ته دا د منډۍ ته دننه سبزي منډۍ ته دا بدماشان هلکان نه وې راوستې که نه، او زمونږ په یې رشته دار دې ډز نه وې کړې که نه. هلک ستا څه دی چې مړ دی؟ دا به داسې ووایي زما تره لور ده، دا د هغې زوی و، د تره لور زوی مې دی که نه. خو چې دې دې منډۍ ته دا هلکان نه وې راوستې او دې هلکانو دا ډز نه وې کړې، نو د نورو به هم دا ډز نه وې کړې. نو زه دغې میډیا والا ته چې دا میډیا والا کوم پرې میډیا باندې دا بیانونه ورکوي که نه شي زیاتې شو نو که دوی په خپله زیاتې نه وې کړې نو نن به دوی سره دا زیاتې نه وې شوې. که دا زه په مخامخ د کیمرې وایم چې لکه زما په کورنۍ کې زما په خاندان باندې دې ډز نه وې کړې، نو زما خاندان به په دې ډز نه وې کړې. او ګناه زه هغوی ته هم کوم چې دا د منډۍ والا چینچۍ خبره وه، دغه ته د ټکس خبره وه، مشران به یې راوستي وو، مشرانو ته به ویلي شي چې موږ دا ټکس نه ورکوو. دا ټکس نه زما د پلارو نه د بل د پلارو، دا خو شهرونو ته ټولېده دا ټکس. د منډۍ ټکس هغوی له یې ورکوو چې ډنډماري م نه و چې لکه پټه خبرو چې یاره دا پیسې د عمر جیب کې اچولې، له عمر کور ته مور له وړلې یا پلار له وړلې. دا خو د منډۍ غټ غټ صدران دي، دا د هغوی په سلا د منډۍ پیسې راټولولي جي. خو موږ صرف دا وایو جي. دا هلک ستا د رشته دار که نه ته چې کوم ټکس ټولو دلته په مزدورۍ
او جی په مزدوري درې 1200 روپۍ روز ورکولې جی او د ټول منډه د جی پته لګي خو رسیدو ور سره د منډه دا خو داسې خبرونه خو پټ نه پاتې کی کیمرې دي خامخا خلکو سره بچټونه یو خو موږ صرف دا یو خبره کوو چې دې منډه ته د الکان راوسته او دې الکانو تمانچه نه ورو په سړی ډز نه وکړي نو دا دوه کسان به دینه نه لګیدلې اسی ته پوسټ د حکومت مشرې کنه دا خبره به د 100 روپو د ټیکس وستا په خیل یرجی دا خو سره هم پته لګي 500 روپو خبرو شي ظلم شوی دی سو کورونه وران شو دوه درې کور نو شو داسې دوه درې کور چې الکان لاړو دې کې خځې کونډې شوې بچی تباه شول ما ته وګوره خانداني کې دښمنۍ جوړې شوې نو لکه زه دغه سبزي منډۍ والا ټیکهدار هغه ته هم ویم د شاروي ته هم ویم چې د دواړو تاوانونه دواړو نو زغم کوه هم د عمر د کورنۍ له غم کوه هم هغې کورنۍ له غم کوه مقصد دا دی چې خبره د 500 روپو ده که نه او جی درې جنازې پې اوچتې شوې او جی خو جنازې درې نه دي او جی هغې شاته بلا خاندانونه دي په هغه په درد او په تکلیف کې پاتې شو او جی الله دې پکې خیر واچوي خو دښمني ځان له په سر ده او جی ټیک ده او جی مونږ ته به عقل کله راځي دا کله به سوچ کوو چې ډز نه کوو یاره زماړه خو دا وایي که نه چې تاسو په منډۍ کې 200 کسان نه تپوس وکړئ عام خبره هسې بس موږ به دا وو چې موږ له خدای هدایت راکړي چې دې لانجو کوجونو دې مسلو نه خلک ځان وساتي نو ښه به زما کم از کم په بازار کې تقریبا یو 15 کال وشو زه په لاس ګاډۍ د سبزۍ کار کوم مخکې سبزي منډۍ په دې سبزي منډۍ کې نو ما ځان له تخ په دې سبزي منډۍ کې خو کله چې هغې منډۍ ته تخ لاړ کاروبار لاړ ما په هغې منډۍ کې کاروبار ونه کړو خو بیا هم لکه ډیلینګ ته کوم ټماټر علم پیاز علم الوګان علم د هغې منډۍ نه دې منډۍ ته ځان له وړم په روډونو خرڅوم او نو بس موږ دغه خبره کوو چې دلته کې دا سبزي منډۍ والا کسان هم دا اړتیا نه راغلي تپوس ته کولی شي چې لکه دغه مسله وه چې اولنۍ ډز هغې کړې دي هلکه هغې ویشتې دي ټولې دنیا ته پته لګي ټولې دنیا ته پته لګي هلکه هغې ویشتې دي ډزې پرې کړې دي بیا ترې نرتوب کړې دي په هغې ډز کړي بس دغه خبرې دي صحیح ده ستاسو خویندې دي زما خویندې نشته صرف دوه ورونه وایي دوه ورونه وه یو ته پاتې شوې یو زه پاتې شوم ته سبق وې نه جي مزدوري کې صرف څه کار کې سبزي منډۍ کې هم جي کار کوو سبزۍ کار به هم کوو صحیح ده یعنې اوس د کور سهاره ته پاتې شوې که نه قدرمنو تاسو د دوی خبرې مو واورېدلې زه په اخره کې خپله دغه یوه خبره بیا وکړم چې په کار ده چې موږ پښتنو راویښ شو د عقل نه د صبر نه کار واخلو ډېر د صبر نه کار اخیستل پکار دی په ډېر څه باندې مرګونه نه دي کول پکار په ډېر څه باندې هسې د یو بل سره خبرې اړول نه دي پکار چې کال پس او 2 کاله پس او 10 کاله پس روغه کیږي څه ضرورت دی چې د یو بل کورونه ورانو څه ضرورت دی چې د یو بل میندې دردو څه ضرورت دی چې د یو بل پلارانو ملاګانې ماتو اوې څه ضرورت دی چې د رور نه رور اخلو او خور بې روره کوو او بچې یتیم کوو پښتنو صبر نه کار اخیستل پکار دی خوشحاله اوسئ خادم غواړم